ګوره کله کله انسان پریشانو کې مبتلا شي، غمونو کې مبتلا شي، زړه تنګ شي، یاره وایي څه وکړم، خودکشي وکړم که څه وکړم. نو نبي علیه الصلاة والسلام د دې دپاره ډېره زیاته مجربه وظیفه ښودلې ده. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي دا لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای دا د یو کم سلو بیمارو علاج دی، یو کم سل بیماری. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای کمزوري بیماری چې په هغه کې ده کنه نو هغه د هم او د غم نه نجات او خلاصون دی. ګوره دا پریشانی په دوه قسمه وي. یو قسم پریشانی هغه وي چې دغه سبب او وجه معلومه نه وي. الکه زړه مې خپه دی، زړه مې تنګ دی، زړه ته مې خوشحالي نه راځي، وجه څه ده؟ وجه راته نه ده معلومه نو بس زړه مې نه خوشحالېږي. نو دې ته په عربۍ کې هم ویلی شي، هم پریشانی چې وجه نه معلومه. دویم قسم دی غم. غم هغه وي چې د هغې پریشانۍ وجه معلومه وي. الله دې نه کې پلار د سړي مړ شي، ورور د سړي مړ شي، بچی د سړي مړ شي، بل مصیبت راشي، دې ته په عربۍ کې غم ویلی شي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي دا لا حول ولا قوة الا بالله دا وظیفه چې ده کنه دا د غم او د هم هغه پریشانی چې سبب معلوم وي او هغه پریشانی چې سبب نه معلوم، د دې دواړو نه د خلاصي دپاره بهترینه وظیفه ده. لا حول ولا قوة الا بالله. حدیث مبارک کې دې ته د جنت د خزانو نه یوه خزانه ویلې شوې ده. دا د جنت د خزانو نه یوه خزانه ده، دا لا حول ولا قوة الا بالله دا وظیفه. او حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای کم انسان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای کم انسان چې د کور نه وځي او دا کلمات وویلو بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله، دا کلمات وویلو بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کوم انسان د کور وځي کنه او دا کلمات وایي، الله تبارک وتعالی ورته فرمایي وایي زه ستا د طرف نه زه تاله کافي یم، ستا د ټولو کارو دپاره زه ستا دپاره کافي شوم او ستا حفاظت به زه کوم او ستا رهنمایي به زه کوم. الله تبارک وتعالی ورته فرمایي چې کله د کور وځي او دا کلمات ویل بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله. نو دا ډیر بهترین وظیفه ده. پریشانی در باندې راشي، حدیث مبارک کې راځي یو صحابي دی عوف ابن مالک الاشجعی رضی الله تعالی عنه، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراغوي د الله پاک پیغمبره یو زوی مې دی السالم رضی الله تعالی عنه، هغه زوی عالم دشمنانو گرفتار کړی دی، دشمن گرفتار کړی دی او بل دا چې په کور کې مفاقه ده، غریبي ده، نو ډېر زیاته خفه، یو بل ته مې زوی دشمنانو نیولی او بل بل تر کور کې غریبي ده. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل ای عوف ابن مالکه صبر کوه صبر. دویم د الله نه تقوا اختیار کا. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی لا حول ولا قوة الا بالله دا وظیفه ډېره زیاته کوئ. او یو روایت کې راځي چې وی دا خپل کور والا ته هم وایا، خپل کور والا ته هم وایا چې د خپل بچي دپاره دا وظیفه شروع کړي لا حول ولا قوة الا بالله، دا وظیفه کوي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل وی زمونږ کره په خپله باندې یو مدغله و صرف چې هم ختمه شوې ده. نو حدیث مبارک کې راځي سالم رضی الله تعالی فرمایي وای موږ دا وظیفه شروع کړه لا حول ولا قوة الا بالله. ورځ تېره نه وه چې زوی مې د دشمن نه راخلاص شو او چې راخلاص شو وي د هغې دشمن نه یې اوښ هم د ځان سره راوستو، اوښ یې هم راتښتولی و. ویرالم نبی علیہ الصلوۃ والسلام لره د الله پاکه پیغمبره زوی مې هم راغی خو کور کې ډېره زیاته غریبي وه، هغې زوی مې د دشمن نه اوښ هم د ځان سره راوستی دی. وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته وفرمایلو چې ای عوف ابن مالکه دا اوښ تاله حلال دی، څنګه چې د خپلو سارو سره څه کوي دغه شانتې دا ستا ملکیت دی چې څه ورسره کوې کوه ورسره. نو هم غریبي ختمه شوه، اوښ راغی کور ته او هم زوی راغی. نو که چېرته په رشته دارو کې د څوک گرفتار وي، الله تبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغې دپاره دا وظیفه ښودلې ده چې لا حول ولا قوة الا بالله دا په کثرت سره کوئ، دا په ډېروالي سره وایي. نو دا بهترینه وظیفه ده. انسان دی پریشانی راځي، مصیبت دا دی چې موږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د احادیث مبارکو نه خبر نه یو. موږ ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه کلمات ښودلي دي، هغه دعاګانې ښودلي دي چې زموږ په آخرت هم برابرېږي او دنیا په هم برابرېږي. نو د دې پابندي